الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا الله پاک بشمیر نعمتونو کې قرآن یو ډېر لوی نعمت دی او دې قرآن ته الله یو ډېر لوی شان ورکړی دی چې په کوم مجلس کې د قرآن شریف تلاوت کېږي او هر څومره خلک موجود دي هغه ټولو ته حکم دا دی چې د قرآن شریف ته غوږ کېږدئ او ورته چپ شئ لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو رحم وشي نو دا لعل او شاهد شهنشاهانه انداز کې د الله پاک د طرف نه یو مضبوطه وعده ده چې بنده ته زما قرآن ته غوږ کېږدې نو خامخا در باندې رحم کوم لکه د قرآن شریف دا ظاهري الفاظ تلاوت کېږي نو غوږ ورته کېږده الله به در باندې رحم وکړي او که د دې معنا او ترجمه بیانېږي نو هم ورته غوږ کېږده الله به در باندې رحم کوي او دغه شان د پیغمبر علیه السلام ټول احادیث مبارک چې کوم ځای بیانېږي نو هغې ته هم غوږ کېږده الله به رحم کوي دا احادیث مبارک دا هم دا الله خبرې دي قرآن دا الله خبرې دي احادیث مبارک هم دا الله خبرې دي خو فرق پکې دومره دی چې د قرآن پاک الفاظ او معنا دواړه د الله د طرف نه نازل شوي دي او د حدیث مبارک معنا او مضمون د الله د طرف نه د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې واجب شي نو الفاظ ول پیغمبر علیه السلام خپل وویل نو خبرې د الله دي خو الفاظ د پیغمبر علیه السلام د خولې مبارکې دي نو دا من جانب الله دی غوږ به ورته کېږدي پیغمبر علیه السلام د ځان نه خبره نه کوي وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی دا احادیث مبارکو ته به غوږ کېږدي الله به رحم کوي او دغه شرط دا فقها مجتهدین علما دې چې کومې مسلې بیانوي نو دې ته غوږ کېږده الله به در باندې رحم وکړي مجتهدین چې کومې مسلې بیانوي نو یا د قرآن نه راوتلي دي یا د حدیث نه راوتلي دي د ځان نه خبرې نه دي نو چې دې ته دې غوږ کېښوده لکه د قرآن ته دې غوږ کېښوده مجتهدین حضرات چې دي نو دا څلور دي یو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی د دنیا 80 کروڑه مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي دویم امام شافعی رحمت الله علیه نو 50 کروڑه مسلمانان د امام شافعی صاحب په مذهب د هغه مقلدین دي او دریم امام مالک رحمت الله علیه 100 کروڑه مسلمانان هغه پسې روان دي او څلورم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه
15 करोड़ मुसलमानान दागा मुक़ल्लिदीन दी वदा यो अरब 10 करोड़ मुसलमानान पदे सलोर इमामान पसे रवान दी और बशरी कदीर तवी अहल सुन्नत वल जमात अहल सुन्नत वल जमात दाशमेर पखवाले ने उस पर 2017 के नवे मरदम शुमारी चिशेवेदा तो मुसलमानों दाशमेर दमक के न जुचन न लग्जियात पे